دویم عمل چې هغه د آیت کې حکم دی هغه دی واقاموا الصلاة، منځ قایموي. یو منځ کول دي، یو د منځ قایمول دي. قرآن کې حکم هغه د منځ د قایمولو دی. اقیموا الصلاة، اقاموا الصلاة، یقیمون الصلاة. دا الفاظ دي، د اقامت الفاظ دي. او د منځ اقامت هغه دا دی چې دا د پورا فرایضو آدابو مستحباتو ټولو سره ادا کړي. دې ته اقامت الصلاة وایي. دا تکبیر اولا او جماعت سره ادا کړي. د دې د رکوع او د سجدې پوره خیال وساتي. دې ته د مونځ اقامت وایي. او د مونځ اقامت دا دی چې په خپل هم د دې پابند جوړ شي او خپل اولاد هغه هم د مونځ پابند جوړ کړي. دې ته اقامت الصلاة وایي. او د مونځ چې کوم نظام دی، د مونځ چې کوم قانون دی، نو هغه دا دی چې د ملک بادشاه هغه به په خپله د مونځ پابندي او نور خلق عوام چې دي هغوی به د مونځ پابند جوړوي. دې ته اقامت الصلاة وایي. ځکه اسلام موږ او تاسو له یو قانون را کړی، یو نظام دی. کې د زکات نظام دی، کې د مونځ نظام دی. نو الله د مونځ د قایمولو حکم کړی. صرف د مونځ د ادا کولو نه،